أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. معزز داد سورة البقرة سلور اتيام نمبر آیت الہ العالمین فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاد کئی تاسی هغه وقت چا خستے وامونگا وعد محکمہ لتاسونا لا تسفکون دماءکم چی تاسو بوینی نتو یوی خپلو کے ولا تخرجون انفسکم او نبا اباسی تاسی خپل نفسنا خپل زانونا من دیارکم لخپلو کورونونا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار کړیو وانتم تشهدون او تاسو گواهی ثم انتم هؤلاء او بیا تاسو بعد لدینا تاسو هغه کسان یې تقتلون انفسکم چې قتلول تاسو خپل نفسنا وتخرجون فريقا او وستل تاسو یو ډله منکم لتاسنا من دیارهم لخپل کوروننا تظاهرون مدد بکولو تاسی علیهم بدوی باندې بالاسم وگناہ سرا والعدوان او بظلم سرا وإن یأتوکم او کراو او دا چراشی تاسو تا اسارا قیدیان تفادوهم فدیه بورکول تاسی داغی یعنی تاسی داغی فدیه ورکوی وهو محرم علیکم او حال دا چې دا حرام کړی شوی په تاسو باندې اخراجهم وستل دهغوی افتؤمنون ببعض الكتاب ایا بس تصدیق کوي تاسو بعض د کتاب چې تورات دی وتکفرون ببعض او کفر او نمنی بعض د کتاب چې هغه تورات دی فما جزاء بس نه د جزاء من دا هغه چا يفعل ذلك منکم چې کوي دا کار له تاسو نه الا خزي مگر شرمندگی دا فی الحیات الدنیا با دنیاوی ژوند کې و یوم القیامت او پورز د آخرت یردون اگر زولې بشي دوی الى اشد العذاب سخت عذاب طرف تا وما الله بغافل او ندی باری تعالی نا خبره عما تعملون دا غسنه چې تاسو کوي اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې اخسته دي دنیاوی ژوند بالآخرت په مقابله د آخرت سره فلا يخفف بس پک بنکړي شي عنهم لدين العذاب عذاب ولا هم ينصرون او نبل دوی سره مدد وکړي شي دا د دې آیتونو لفظي ترجمه مخکې آیت کې دغه يهوديانو یو قباحت دا ذکر شو چې کم احکامات د باری تعالی وو چې لا تعبدون الا الله چې د الله رب العزت نه ما سوا بندگی د چا مکوي د مور او پلار سره احسان کوي د اقرباو سره د یتیمانانو سره د مساکینو سره خپل گفتگو کوي موږ او زکات موږ قائم او یو زکات ور کوي دغه احکامات او نبی صلی الله اعراض د الله رب العزت دا حکم دی کو نه منه اوس په دغه آیت مبارک کې الہ العالمین فرمای واقعه داسې ده چې په مدینه منوره کې انصار مدینه د اسلام نه وړاندې چې مشرکین دو قبایل یو اوس قبیله وا بل خزرج د يهوديانو درې قبیلې وي یو ته بنو قینقاع ویل کېده یو ته بنو نذیر او بل ته بنو قریظه نو د اوس او د خزرج چې د انصاری مدینه او دی مشرکینو د دې خپلو کې نه لګیدا اس کلا دی ورونی بالکل نه کولا جنگ جګړې همیشه بدوي د يهوديانو د درې قبيلې داسي وي چې هغه له دې سره مدد شروع د دې سره ورونی جوړ کړه داغینا بنو نذیر او بنو قریظه بنو قینقاع او بنو قریظه دا د خزرج قبيلې سره ودرېدل او د اوس قبيلې سره هم یو ډله ودرېده چې کله به د اوس او د خزرج چې د مدینه منورې کم انصار خپلو کې به جګړه شو دغه يهوديان به هم را پاسېدل
او داسې یو بل د پاسه به ودرېدل چې یاره موږ د دې سره ودرېږو، هغې به ویل چې موږ دې سره، نو په دې کې به ډېر زیات جنګ جګړې او جدال به شروع شو. نو الله تبارک وتعالی په تورات کې دغه یهودیانو ته دا حکم کړی چې تاسو به جګړې نه کوئ، تاسو به یو بل وژنئ نه، حتی چې دوی به دا کار هم کولو چې بیا به کله څوک غالب راغلل هغه مغلوب خلک به د کورونو نه وویستل، بهر به یې کړل او د هغې په مال باندې به یې قبضه وکړه. چې کله به دا جنګ سوړ شو، وقفه به پکې راغله، د مغلوبیان چې کم غالب وو هغې ته به چې کله دا قیدیان به یې راوستل نو هغې به فدیه ورکوله او دا قیدیان به یې واخیستل. کله به چې دوی ته وویل چې تاسو دا کار ولې کوئ، نو دوی به ویل چې موږ دا فدیه دې دپاره ورکوو چې موږ ته تورات کې دا حکم شوی چې تاسو فدیه ورکئ او خپل دا کم قیدیان چې دي دا تاسو آزاد کړئ. نو الله رب العزت ورته دغه آیتونه وویل چې صرف تاسو ته دا یو حکم نه و شوی، تاسو ته خو دا حکم هم شوی چې تاسو به جنګ جګړې نه کوئ. تاسو ولې جنګ جګړې کوئ؟ تاسو ته خو دا حکم هم شوی چې تاسو خپل ځانونه به نه وژنئ. اوس دلته کې الله رب العزت فرمایي چې تقتلون انفسکم، تاسو خپل ځانونه وژنئ، ځان څوک نه وژني. خو لیکن دا یو قاعده هم ده چې کله څوک په یو دین باندې وي د هغې ابتدا نه تر انتها پورې چې په دې کې څومره خلک وي دا په شان د یو جسم حسابېږي. لکه موږ مؤمنان یو، مسلمانان یو، که په مشرق مغرب کې کم یو کس مؤمن مسلمان وي هغه به هم زمونږ ورور وي، زمونږ به ځان وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون کرجل واحد، تمام مؤمنان دا په شان د یو سړي دي. که چېرته د یو سړي په سترګه باندې درد وي دا داسې نه وي چې صرف په سترګه یې درد وي، نور جسم د ده دردمند نه وي، بلکې د سترګې د درد د وجې نه ستا دا ټول جسم ناقرار وي. نو دغه شان چې کوم په مشرق مغرب کې کم مسلمان د ضرر رسي، تکلیف رسي، باید چې ما او تا د تکلیف او ضرر ورسي. نو دغه شان باری تعالی دلته فرمایي چې تاسو خپل ځانونه وژنئ. خپل ځانونه مراد دا چې تاسو خپل د دین والا کسان وژنئ. یهودیانو به یهودیان وژل، الله رب العزت دا منع کړي چې تاسو به دا کار نه کوئ. یهودیان به راپاڅېدل، یهودیان به د کورونو نه وویستل، الله منع کړي چې تاسو به دا کار نه کوئ. د هغې په مال باندې به یې قبضه وکړه. دا ټول ممانعت باری تعالی مخکې په تورات کې دوی ته ایښودلي وو، خو لیکن هغه آسان کار به دوی واخیستو چې کله به داسې کار یې وکړه نو قیدیان به چې کله راوستلی شو الله دا حکم هم ورته کړی چې تاسو خپل قیدیان به څه کوئ؟ فدیه به ورکوئ، په هغه فدیې سره به خپل قیدیان تاسو خوشي کوئ. نو دا درې حکمه باری تعالی څلور حکمه دوی ته نازل کړي وو. نو دوی به دا درې به یې نه منل او دا یو حکم چې و فدیه هغه به یې ومنله. باری تعالی وفرمایل چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تاسو په بعضې کتاب چې هغه تورات دی په دې باندې تاسو تصدیق کوئ، یعنی دا منئ، او بعضې نه منئ چې هغه کم دی قتال، تاسو ترک القتال دا هم ممانعت دی. تاسو خامخ وجه یو بل وجنئ، کورونه نه وباسئ، دا هم مه کوئ که نه. نو الله رب العزت په آخري آیت د دغه رکوع کې څه فرمایي چې اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، دا هغه خلک دي چې دوی دغه دنیا چې تا فنا کیدونکې دی، ختمېدونکې دی، بقا نه لري، دا یې واخسته د چا په مقابلې؟ د هغه چا په مقابلې چې هغه بقا لري، هغه به وي وللآخرة خیر و ابقا، هغه باقي پاتې کیدونکې دی. پاتې شوه دنیا دا لاړو ختمېږي. د رسول الله مبارک بعضو تفاسیرو دا خبر هم لیکلې ده چې دوی به د نبي علیه السلام شان پټولو، په دې باندې به پیسې واخستې. نو الهه وفرمایل چې تاسو دغه دنیا واخسته په مقابلې د چا؟ د آخرت. نو الله بیا په آخرت کې فرمایي چې روز قیامت به دوی نه عذاب هم سپک نه کړی شي، یعنی دوی به همیشه په عذاب کې مبتلا وي، سخت نه سخت عذاب باندې باری تعالی دوی مبتلا کوي او نه به د دوی څوک مددګار وي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بالنية والهداية.